السلام علیکم. د ټولې منصوبې چې د ادارو او د نگران حکومت او د پی ډی ایم د جماعتونو کم چې د لندن پلان حصه ده ناکامې شوې. هغوی دا خیال و چې عمران خان باندې به اف آی آر وکړو، جیل ته به یې کړو، د هغه خلکو باندې به تشدد وکړو، د پارټۍ نه به یې واړو، خو ټولې منصوبې ناکامه شوې. بیا یې دا سوچ و چې زه الیکشن کې به له کاغذونه مسترد کړو، خلک به ګرفتار کړو. هغه هم ناکامه شوه ځکه چې الیکشن ټریبیونل هغې خلکو له ټولو له د اپیل حق ورکو او الیکشن لړولی شي. د دې نه مخکې دوی د الیکشن د ملتوي کېدو یو سلسله شروع کړې وه. مولانا صاحب به کله وي موسم به یخي، بیا یې پریس کانفرنس وکړو چې امن و امان صورتحال خراب دی. بیا زموږ سیکیورټي ایجنسو یو تھریټ الرټ جاری کړو چې په مولانا فضل الرحمن او ایمل ولی باندې د خطره ده د هغه ژوند ته. بیا په ډي ای خان کې څه عجیبه عجیبه د امن و امان واقعات وشو، دهشتګردۍ. او بیا په سینټ کې اوس قرارداد پیش کو او قرارداد دومره په بوګس طریقه سره پیش شو چې کورم هم پوره نه او دوی یو قرارداد د باب پارټۍ سینیټرانو پیش کو چې مونږ د الیکشن د ملتوي شي، حالات خراب دي. دا ټولې ولې کیږي؟ دا په دې وجه رالی چې کله دوی دا کوشش و چې عمران خان به د ملک نه وتښتي، ونه تښتېدو، بیا یې وی چې جیل کې به یې واچو، او به یېرېږي ډیل به وکړي، هغه دا هم ونه کړه. بیا یې وی چې پارټي به ورله ماته کړو نو بیا به خلک د ده نه لاړ شي، نو دی به زموږ خبره ومني، هغه هم ونه شو. او بله ورځ یې د دنیا د ټول نه مشهور اخبار په د اکانومیسټ کې چې کوم کالم شایع شو، هغه د جیل نه آرټیکل لیکلی او ذرایع دا وایي چې دا د هغه په خپل هینډ رایټنګ کې هغوی ته لیږلی دی. دا 2 پیرې یې لیږلی او پای کې هغوی ورته وي چې لږ چینجز وکړه. بیا یې په 3مه پیره چینجز وکړه او هغه آرټیکل چې شایع شو نو ټول حکومت او ټول ادارې ولړزولې، ځکه چې هغه ټول صورتحال یې پکې بیان کړی چې رژیم چینج څنګه وشو، ولې وشو، ما د امریکې له اډې نه ورکولې، اپسولوټلی ناټ مې ورته ووي. او دغې نه پس زموږ حکومت د ختمېدو امریکې دلته کوشش وکړو، خلک یې په سند هاوس کې راجمع کړه، ادارو ورله سهولتکاري وکړه. دا ټول صورتحال چې هغه بیان کو نو هغې په دنیا کې یو بونچال راوستو او اوس د حکومت نگران سره لارې ته خطا دي چې په څه طریقه به د الیکشن نه وتښتو. بیا پکې یو افوا دا هم راله چې عمران خان الیکشن کمیشن کم ټیم چې جیل ته تللی و د هغه باندې توهین عدالت لګو. نو عمران خان ټولو ته ووایي چې زه یو په شکل پیژنم او چې زموږ حکومت راشي په تاسو به آرټیکل چې لګو. دغې خبرې ټولو یېرول ځکه چې دا ټول چې دي نگران حکومتونه غیر قانوني ناست دي، د آئین نه انحراف یې کړی، دا ټول په آرټیکل چې کې ځي. نو بیا ټولو دا سوچ وکړو چې راشئ د الیکشن نه به وتښتو، ځکه کو الیکشن کوو نو په هر حالت کې عمران خان راځي. محمد مالک یو ډېر مشهور صحافي دی، هغه ټویټ کړی دی چې یو غټې ادارې د لاهور د 14 حلقو تازه ترین سروې چې وکړه نو پای کې صرف دا پته ولګېده چې 3 حلقې مسلم لیگ نون ګټلی شي، 11 به بیلي. د هغې نه پس پریشاني نوره سیوا شوه او د هغوی له په کرای باندې چې مسلم لیگ نون ته کم یو کس هر وخت دستیابي هم مولانا فضل الرحمن دی، هغه ته بیا ووایي چې زه بس ته پریس کانفرنس یې وکړه، د امن و امان خبرې او دا ډرامې شروع کړه. نو دغه ډرامې شروع دي خو عوام اوس په دوی پوهې دي او د عوامو لاره چې بندی نو بیا نقصان یې. څنګه چې موږ په 71 کې لاره بنده کړې وه، عوامي حمایت والا رهنما ته مو اقتدار نه ورکړی نو بدقسمتي وشوه، پاکستان مات شو. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي، الله دې نه کړي چې بیا موږ د څه سانحې نه تیر شو. خو د هغې حل دا دی چې دا خپل ذاتي پسند ناپسند نه راوځي او حقیقي نمایندګانو له اختیار او اقتدار ورکړي نو پاکستان به ترقي کوي. امید لرم تاسو به دې خبرو سره اتفاق کوئ، کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.